ډېر محترم مسلمانانو په 2 منټو کې به ستاسو دعا الله جل شانه قبلوي. صرف 2 منټه عمل دی، 2 منټه د وظیفه ده. او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا معلومه کړې ده چې دې دعا سره کم انسان دعا وغواړي نو هغه چرته هم نه رد کیږي. نه رد کېدو مطلب دا دی چې هغه دعا خامخا قبلیږي د الله تعالی په دربار کې، د الله جل شانه په لوی در کې. محترمو د الله تعالی در باندې چې چا څنګه یقین وکړو که نه، د الله تعالی په ذات چې چا څنګه یقین وکړو که نه، نو هغه رنګ الله تعالی وله ورکوي. ان عبدي ظني داسې الفاظ د حدیث مبارکو کې مفهوم دی چې الله تعالی فرمایي که نه چې انسان په ما څنګه ګمان کوي. ګمان پیژنئ که نه، هغه رنګ ورسره زه معامله کوم. ګمان دې ته وایي چې موږ ګمان دا وي چې الله تعالی به انشاءالله په 2 منټو کې زما دا حاجت پوره کوي. دا به نه چې یاره پته نشته پوره به شي او که پوره به نه شي. دا به نه چې یاره څه ووایم نو بس الله دې قبوله کړي نو، یا داسې ویل چې یاره بس ما خو وکړه او قبلېدل د الله تعالی. بېشکه قبلېدل د الله تعالی د خو چې زمونږ ګمان غټي چې الله ورکړې واله ذات دی، الله غني ذات دی، الله محتاج نه دی چاته. الله تعالی داسې ورکړه کوي انسان ته څنګه چې د انسان خوښ شي. محترمو خو چې انسان هم انسان وي که نه، انسان هم د الله تعالی په محبت باندې قربان وي که نه، انسان هم د الله جل شانه په حکمونو باندې تعبیدار وي که نه، انسان هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عشق کې گرفتار وي که نه. محترمو نو بیا د الله تعالی درد انسان ته کولوي. موږ به عبادت دې دپاره نه کوو چې موږ ته رزق پراخه میلاویږي، موږ به وظیفې دې دپاره نه کوو چې زموږ زندگی سمه شي. موږ به د الله تعالی رضا اول لټو. ګوله کله چې الله راضي شي که نه، نو بیا د انسان چې څه غواړي الله تعالی ورته ورکوي. لکه الله تعالی فرمایي چې انسان ما سیټ ته روان شي که نه، یا د انسان چې زما سیټ ته 1 لاس را نږدې شي، زه ورته 2 لاسه نږدې شم. د انسان زما سیټ ته را روان شي، زه ورته په منډه باندې ورځم. نو محترم نن د الله تعالی در ته د ورتلو یو بهترینه وظیفه ده، دا خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو په ما ډېرو زیاتو ګرانو، الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات دې الله تعالی آسان کړي. نن د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره معلومه کړې او دا خبره ورته را رسېدلې وه چې کم انسان داسې دا دعا ووایي، تاسو ته به انشاءالله په دې سکرین باندې ښکاري: اسألک باسمک الاعلى الاعز الاجل الاکرم. د عبارت دی نه اسألک باسمک الاعلى الاعز الاجل الاکرم. دا چې ووایي کم انسان یو څوک راته او د سترګو نه اوښکې بې درېغه فرې وځي، داسې رڼې رڼې اوښکې د الله تعالی په محبت کې، د الله تعالی سره د عشق په معامله کې، د خپل حاجت د پوره کېدو په ترتیب کې، نو محترم هغه له به خامخا زما هغه محبوب الله، قسم په الله د الله تعالی سره محبت وکړو. هغه محبوب الله په تقوا کې چې کومه مزه ده که نه، تقوا پیژنې د ګناهونو نه بچ کېدل، په دې کې چې کومه مزه ده زما د الله تعالی په ذات باندې قسم چې دومره مزه نه په خواهشاتو پوره کېدو کې شته، دومره مزه نه په خوراکونو کې شته، دومره مزه نه په سفر او په صفاټو کې شته، څومره مزه چې د الله تعالی په تقوا کې ایږدلې ده، او څومره مزه او لذت چې د الله تعالی په ذکر کې دی، په عباداتو کې دی. زه به بېایمانه یم که زه درته دروغ وایم، قسم مې راته وخوړو چې دومره مزه په هېڅ څیز کې نشته. محترم او کوم انسان چې الله تعالی ته د تودې اوښکې تویې کوي، ای الله، ای کریم الله، ای رحیم الله، ای حاجت روا الله، ای مشکل کشا الله، زما دا حاجت پوره که الله، الله زما دا مشکل ختم که الله، الله زه چرته لاړ شم الله، الله ستانه ما سوا بل زما رب نشته الله، ستانه سوا زما بل اله نشته الله، ته غني ذاتې الله،
ته بهترین ذات الله، ته د هرې غیب نه پاک الله، ته د هر یو څیز نه پاک مبرئ الله. زما په دې حاجت ته قادر مطلق ذاتي الله زما د حاجت پوره که کریم الله. ته اوښکې توی که، ته اوښکې توی که چې زما هغه مالک په تا رحم کوي که نه، زما هغه غني الله چې هغه تا سره عشق او محبت کوي که نه. نن محبتونو په وجه باندې ما نه خپل الله خفه شوی دی، ما نه خپل رسول خفه شوی دی. د دنیا په خواهشاتو کې زه دومره تېروتی یم، د دنیا په ګټلو کې شپه او ورځ، سهار ماښام، غرمه یخني ګرمي، هر ټیم صرف پیسې پیسې. دا 18,000 مخلوقات الله تعالی پیدا کړی، آیا دوی په پیسو باندې ژوند تېروي؟ یو مخلوق هم پیسو باندې ژوند نه تېروي، بلکې د الله تعالی په ذات توکل دی. غټ غټ میان الله تعالی پیدا کړي، صرف انسان دی چې دا به صرف د پیسو دپاره ژوند تېروي. آیا موږ الله تعالی پیسو دپاره رالیږلي؟ آیا موږ الله تعالی د خپلو خواهشاتو پوره کېدو دپاره رالیږلي؟ نه محترمو، دا ضروریات دي، او چې کوم مقاصد دي هغه زموږ اخرت دی. الله تعالی زموږ اخرت جوړ کړي، الله تعالی دې زموږ قبر جوړ کړي، الله تعالی دې موږ او تاسو له جنت فردوس راکړي. محترم ما ته ډېرې دعاګانې کوئ، زه به تاسو ته دعاګانې کوم. الله تعالی ستاسو هر جایز خواهشات د خپلو خزانو نه پوره کړي.